بسم الله الرحمن الرحيم ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن وليس بيان د باب حد القذف شروع دی. مسله دا ده کله چې یو سړی د یو سړي دوه بچي وشي، دا کتاب النکاح کې مخکې ذکر شوی و، په یو باندې اقرار وکړي دا زما دی اول باندې، دویم په باره کې وایي دا زمانه نه دی، ښځه باندې زنا تهمت شو، اوس حکم دا دی دا بس لیان کوي د ښځې سره، لکه د زنا تهمت یې ولګاو. دویمه مسله اول په باره کې ویل دا زمانه نه دی، دو بچي دي ښه څنګه چې پیدا شو دا زمانه نه دی، ښځه باندې زنا تهمت شو، اور بس دویم پیدا شو شپږ میاشتو کې دنه چې بل پیدا شي هغې ته به توأمین وایي ښه. بیا خلک وایي د یو حمل نه دوه بچي دي، دا کله چې شپږ میاشتو کې دنه که هغه ورځ باندې پیدا شي او که میاشت پس یو کو پنځه میاشتې پس وي، هغه شپږ میاشتو نه ډېر ټیم تیر شي بل پیدا شي، بیا د اول سره دا جوړه بچی نه دی ښه. برحال اول په باره کې ویل زمانه نه دی، ښځه باندې د زنا تهمت شو، دویم پیدا شو هغې په باره کې وایي زمانه دی. اوس به څه وکړم، اوس به دا سړی حد کېږي، ځکه چې اول دویم د ده نه دی نو اول هم د ده نه دی، نو تش زنا تهمت یې ولګوو، او زنا تهمت چې ولګوي بیا خو به حد جاري کېږي. واوره ومن اقر بولد، څوک چې اقرار وکړي په بچي اول باندې ثم نفاه، هلکه دا دوو ته ماړه وایي ښه، ما ته لږ بر وګورئ، دا مسله مخکې کتاب النکاح کې تېره شوې ده، ما هغه دوه والم توأمینو مسله جوړه کړه، دا پرېږدئ، او ماسې عامه مسلې کوي، یو کس یو ماشوم. نو که د یو سړي بچی وشو او اقرار یې وکړو چې زما نه دی، د هغې نه پس یې ویل دا زما نه دی، که یو ماشوم هم یو نو هم لیان دی، او الټی که که ویل زما نه دی او وروسته ویل دی، مطلب تا معنی چې ما کم تهمت لګولی او چې بچی زما نه دی هغې کې زه دروغجن یم لحاظه زما نه دی، نو د دویم صورت کې به بیا حد کېږي، اول کې به څه وي لیان وي. واوره بهرحال دواړو صورتونو کې به بچی د ده نه ګرځي. ومن اقر بولد، څوک چې اقرار وکړي په ماشوم باندې یو کوي توأمین لري کوي مین نه، یو ماشوم باندې اقرار وکړي زوی وشي مثلا وایي دا زما دی، ثم نفاه ورپسې وایي دا زما نه دی، فإنه یلاعنو، دا سړی به اوس لیان کوي، یا فإنه یلاعنو، دې سړي سره به اوس لیان کېږي. وجه لأن النسب، نسب چې دی لازمه باقراره، دا خو لازم شو د په اقرار باندې، پوهېږئ که نه، وبالنفي نو هغه خو لازم شو، برستو نفي که زمانه نه دی، وبالنفي بعده صار قاذفا، دا ښځې ته د زنا د کنځلو والا وګرځېدلو نو حکم فیلعنو، لیان به ورسره کېږي. نو وان نفاه که چېرې اولې نفي کړي دا ماشوم زمانه نه دی زنا دې کړې، مطلب دا شو. برستو څه وایي ثم اقر بولد زمانه دی، معنی کومه تهمت مې لګولې وایي که زه دروغجن یم، بیا به حد جاري کېږي، حد به جاري کېږي په خاوند باندې. وجه څه ده؟ لأنه لما اکذب نفسه، کله چې د ځان تکذیب وکړو چې تا باندې ما کوم تهمت لګولې چې تا زنا کړې ده هغې کې زه دروغجن یم، نو لیان ختم شو. لیان خو هله کېږي چې ځان دروغجن ثابت نه کړي که نه یار، نه چې لیان ختم شو اوس به اصل شي ته راواوړو. اصل شی څوک دی؟ حد قذف دی. ګورئ لږ بر وګورئ که نه یار، اصل حکم دا دی چې کله خاوند په ښځه د زنا تهمت ولګوي به د دې حد قذف جاري شي، که ځان ګواهان را نه ولي. خو شریعت وایي چې بس حد قذف دی نه، لیان دی وکړي ښځه او خاوند دی، اصل حد قذف دی. چې کله لیان هم ختم شو پس به اصل ته راځو که نه. نو لأنه لما اکذب نفسه، هر کله چې ځان دروغجن کو نو لیان باطل شو. لأنه حد ضروري، لیان تم موږ حد ویلو که ستاسو ذهن کې، نو دا لیان چې دی دا حد دی خو به وجه ضرورت دی، سیر الیه دی د ضرورت شوی، ضرورت تکاذبي هغه دا چې د یو بل تکذیب یې کوو، ښځې ویل ما زنا نه ده کړې، خاوند ویل تا کړې ده، یو بل تکذیب یې کوو. حالانکه والاصل فی حد القذف، حاصل خو پکې حد قذف دی. فاذا بطل التکاذب، چې د یو بل دروغجن کېدل باطل شو، ځکه خاوند ومنله چې زه دروغجن یم، ته رښتې وې، نو لیان ختم. اخوالو چې کله یو بل دروغجن ګڼلو یصار الی الاصل. بهرحال په دواړو صورتونو کې به ماشوم نسب چاته ثابتېږي؟ پلار ته.
واوري والولد ولده في الوجهين وجه یا یول اقرار کړی دی په ولا مسله کې زمانه دی او یا رسو اقرار کړی نو بهر صورت ولد ثابت شو لاقراره ذکر دي سلی اقرار کړی به بما شوم باندې سابقا دی اولنا په اول صورت کې او یا لاحقا دی دویمو کې اعتراض الکا دا بسنګ شي یار یو بیرته لیانم ثابت دی چې سړی ویل دا کوم بچي میرے د زمان نه دی دا د زنا کنزل دی اوس بلیان کوي دا خبره ده کنه نه چې کله ماشوم د دنه شو نو به لیان څنګه کې ځکه لیان خو عارض دی د چا په وجه چې د ماشوم زمانه نه دی د دې په وجه نو چې کله دا خبره ختمه شوله چې ماشوم زمانه نه دی ماشوم د دنه شو نو څوک چې ورته عارض دی لیان هم دي شي ختم شي کنه پوه نه شولې به جواب کوي ګوره لیان د پردانه د لازمي چې ماشوم تعلق ماشوم نسب دیم د پلان نه کټ شي ولیان هو کله خلق زنا سي زنا کنزل وته کې ته زنا دي کړي به لیان کی ماشوم نسب کټ کی وره ولیان چې دا یصح صحیح کیږي بغیر د قطع نسب نه لکه څنګه چې صحیح کیږي بدون الولد هم نسب ملان دی به بغیر مثال ذکر کړي هذه مخکره دي وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعن برو غري یو سړي خزي ته ویل لا کمزوی دی و شو دا نظما زوی دی او نستاز وی دی نو د لعن نه دی ځکه دلته ولادت نه انکار کوي ته دروغ وستا بچی نه دی شوی ته څه نه وای چې تا زنا کړی دا غي نه دی وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعن وجه لأنه انكر الولاده اگر سړي د ولادت نه انکار کوي او څوک چې د ولادت نه انکار کوي هغه باندې قاذف نه جوړیږي او به لا يصير قاذفا ومن قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه الأكبر وګورئ یو ښځه ده د هغې سره بچي دي او د بچو پلار نه دی معلوم اوس دې ښځې د چا د زنا کنځل وکړله په دغه کس باندې به حد قذف نه جاري کېږي یو پوه شوي که نه بې وجه څه ده امارات د زنا شته که نه بچي بې پلاره څنګه راغلي دي نو حد خو به هغه چا جاري کېږي چې محسن یې ته کنځل وکړي محسن خو هغه چې زنا نه پاک وي دې کې خو زنا علامات دي بله واوره یو سړی دی د هغه زوی وشو لور یې وشوه بچی یې وشو ښځې ته یې ویل دا زمانه نه دی دیو ترمنځ لیان نو شو لیان کې موږ ویلي هلته حکم یې دا دی چې دا بچی به مور ته منصوب شي داسې دی که نه او نکاح به ختم شي دا بچی که ژوندی دی او که مړ دی دې ښځې ته که سبا له چا د زنا کنځل وکړ به هغه حد قذف نه جاري کېږي ولې دې ښځې د خاوند ترمنځ لیان راغلی دی او بچی شوی و نو اوس په دې ښځه باندې د زنا نشانات شته دی نو پاک دامنه پاتې نه شوله نو قاذف به حد کېږي نه ومن قذف امرأة چا چې کنځل وکړی وي ښځې ته ومعها اولاد د هغې سره اولاد لا يعرف لهم اب چې هغې دپاره پلار نه پېژندل کېدلو یعنې پلار یې نه معلوم او قذف الملعنه یا چا لیان وله ښځې ته زنا کنځل وکړه بې ولدین هغه لیان وله چې په ولد سره لیان واله وه لیان یې په ولد شوی و هغه مثال مې ته وویلو ښه والولد حی بې که دا ماشوم چې دی په چا چې ورسره خاوند لیان کړی دی که دا ژوندی و او قذفها یا چا ورته د زنا کنځل وکړه بعد موت الولد ولد یې مړوله نو په دواړو صورتونو کې فلا حد علیه په قاذف باندې حد نشته دی لقیام امارت الزنا ځکه نشانی د زنا موجوده ده من هغه ښځې طرفه وهي ولادت ولد هغه ولادت د ولد دی داسې ولد لا اب له چې پلار یې نشته دی لا ابا له ولا غلامی له جایز اصل کې لا اب له پکار دی څنګه چې دلته دی خفیه کې وایي ښه جامي کې خو کالی په طور کې د مشابهت د اضافت د وجنه اضافت یقین د وجنه لا ابا له ویل شي قلیل الاستعمال له خرازه ولا ففادت العفت عفت فوت شو نو خذ عفیفه پاتې نشولا نظرا الیها د وجه د نظر نه دغه نشانات ته او هي شرط الاحسان اعلان کې عفت خود احسان د پاره شرط محسن نه ده چې محسن نه ده قاذب چره به حد کیږي نه نو ولو قذف بلو غری ولې بل مسله یو د څه خزه ده کنه چې خاوند بر زنا تهمت لګولې او لیان ور سره شوی دی په ولد نه دی اسی وته ویلی تازینا کړي
او به دواړو منځ کې لعان شوی دې ښځې ته که سبا له څوک د زنا کنځل وکړي په قاضي به حد جاري کېږي ځکه دې ښځه کې د زنا علامات نشته ولو قذف امرأة لعنت چې هغې لعان کړی بغیر ولد فعليه الحد په قاضي به حد جاري کېږي لانعدام امارت الزنا ځکه معدوم دي نشانات د زنا به دی کې قال د قدري مولا فرمایي ومن وتي وتيا حراما في غیر ملکی لم يحد قاذفه الاکبر وګورئ مولوي مسله دا کړی دا چا چې بغیر ملک حرام وتی وکړله وتیم حرام و او څه بغیر ملک و مطلب خزم نه و وینځم نه و دې سړی ته که سبا له څوک د زنا کنځل کوي نه ته خو زنا کړې ده کنه نو هغه بهت کېږي نه پاتې غضب سره اگر که تعزیر به قاضي ورکوي ستا څه کار د زنا کنځل چاته کې خو بهرحال دا به وروسته راشي بهرحال مسله دا شوله چې حد به پې نه جاري کېږي نوره خبره که وګورئ ومن وتي څوک چې وتي وکړي وتیا حراما فی غیر ملکه وکړي لم یحد نه بهت کېږي قاذفه قاذفي وجه څه د مولوي صاحب د زنا کړی ما عفیف نه دی پاتې شوی لفوات العفت عفت نه دی پاتې وهو شرط الاحسان علن کې د احسان دپاره شرط څوک عفت ولأن القاذف بل وجه ورکنه قاذف پکې صادق هم د رشتې د زنا کړی کنه حرام وتی ده نو والاصل فيه ان من وتي وتيا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه وليس مسألة دا څوک چې وتی وکي داسې وتی چې هغه حرام لعينه وتی وي ځکه ځینې وخت کې وتی حرام وي خو لغیره لکه هیڅ په حالت کې چې څوک وتی کوي اخو د غیر په وجه حرامه ده وتی چې د اذا په وجه باندې ده نور خو خپله ښځه ده وتی جایز ده هغې ته حرام لغیره وتی نه وایي هغې ته څه وایي حرام هغې ته حرام لغیره وتی وایي او موږ کومه وتی یادو نو که یو سړی وتی وکړي داسې وتی چې حرام لعینه وي نو دا عفیف پاتې نه شو ده ته که سبا له څوک د زنا کنځل کوي هدې ښځه به په هغه باندې اوس حرام لعینه وتی کومه ده د هغې دو صورته بیانوي ورته وګورئ والاصل فيه ان من وتي وتيا حراما څوک چې وتی وکړي وتی حرام لعینه لا يجب الحد نو که سبا له څوک دته کنځل د زنا کوي نو نه به جاري کېږي حد بقذفه دته د زنا په کنځلو کولو باندې وجه څه د مولوي صاحب لأن الزنا زنا چې هو الوتي المحرم لعینه هغه وتی ده چې لعینه حرام وي لعینه څه وي حرام او که چېرې حرام لغیره وي او وي کي سړی هیڅ په حالت کې خپله ښځه وتی کي نو هغه سړی اوس هم عفیف دی ګوره که چا د زنا کنځل وکړل اعلی محسن دی حد به پې جاري کېږي وګورئ والاصل کوم دی ته ورسېدو وان کان محرما لغیره که چېرې دا زنا داسې وه وتې چې محرمه وه خو د غیر په وجه وه او بې دې کس ته چا د زنا کنځل وکړه نو یو حد هغه به بیا څه کېږي حد کېږي به لأنه لیس بزناین ځکه حرامه وت کې لغیره چې دا څه زنا خو نه ده یعنې هېڅ په حالت کې وتې زنا ده نه ده که نه یار اوس راشئ حرام لعینه وتې کومه ده نو وایي فالوتي في غیر الملک من كل وجه او من وجه حرام لعینه یو سړي د یو جنۍ سره وتې وکړله من کل الوجه د هغه ملک نه و ښځې نه وه وینځې نه وه یا من وجهین ملک نه و وینځې وه خو بل ورسره پکې شریک و دغه وینځه دغه ښځه چې وتې کړله کومه نی منکوحه ده نی پکې پوره ملک دی وینځې ده او نه پکې بس دا دوه ټکي نو په دغه صورت کې وتې حرامه ده او که د بل څه شریکه وه بیا هم ښځې هم نه ده پوره ملک هم نشته نه به هم وتې کومه کړې حرامه یې کړې ده تاسو ګورئ فالوتي فی غیر الملک وتې چې سړی وکړي به ملکي نه وي من کل وجه نوی مطلب نه منکوحه وي نه کامل وینځه وي او من وجه نوی څه وي من وجه مطلب بل څه شریکه وینځه وتې کي اوس من وجه ملک شته که نه خو من وجه نشته چې نشته نو اوس هم دا وتې څه شوله تاسو بدل لګې پوه شوئ که نه صحیح تعبیر مې لکه چې ونه کوم کومه حرامه وتې کومه لعینه چې غیر ملکي څه مطلب منکوحه نه وي او همدغه شان مملوکه من کل الوجه نوی نو که من کل الوجه منکوحه هم نوه او مملوکه هم نوه
نو دا وتی حرام لعینه ده. دغه شان مملوکه و خو من وجهن و ناغه من کل الوجه نه ده، ناغه هم حرام لعینه ده، حد به بجاری کیږي نه قاذب باندې. وکذل وتی فی الملک، وتی به ملک وکړه بل ورده خو یو صورت شو. ما ویل ده حرام لعینه وتی څو صورت دي دوا کم کم یو خدا وسو شو. فی غیر الملک من کل وجه او من وجه حرام لعینه. دیم ملک دې د په ملک خو وتی مؤبد حرام ده همیشه لپاره، لکه د سری رضای خور وي او وینځي وتی همیشه لپاره حرام یې کوي. نو ملک شته خو وتی مؤبد حرام ده، دغه وتی کول چې دي د حرام لعینه ده، که چا وکړه قاذب باندې به حد نه جاری کی. پوه شولې؟ وګورئ فالوتی فی غیر ملک من کل وجه او من وجه حرام لعینه. وکذا الوتی فی الملک، ملک ده هو الحرمة مؤبدة فإن كانت الحرمة هاكا حرمت ملک دی وو او حرمت موقت وو، لکه بحالت هیڅ کې چې دی ملک شته کنه ملک نکاحي او حرمت شته کنه خدا دې چې مؤبد نه لري څه دی موقت دی. نو په دغه صورت کې څوک وتی وکي دا څه ده محرمه لغیره ده، نو د دې قاذب به حد کیږي به وره. فالحرمة لغیره ده به. وابو حنیفه رحمه الله یشترط ان یکون الحرمة المعبده. امام سے بلا بل خبرم کوي دا حرمت معبده بداسي چې بل اجماع حرمت فيها اختلاف بکیو بهم لعینه وتی نه جوړیږي. ابو حنیفه رحمه الله یشترط شرط لګي ان یکون الحرمة المعبده چې وي بدغه حرمت کم چې همیشه ده ثابته بالاجماع، دا به بالاجماع ثابت وي، آیا به حدیث مشهور سره ثابت وي. دا ولې لتكون ثابته د دې لپاره چې د حرمت ثابت شي من غیر تردد بغیر سره شک شوبې نه. تاسو پیږئ کنه د اجماع والا مثال کموتوءه الاب، لکه پلاری وتی کړی دا خزی وا یا د پلار وینځي وا اوسې زوی وتی کوي کنه، نو په دې اجماع د دعوت حرام وتی ده. د پلار منکوحه ده او که د پلار وینځه ده موتوءه. او حدیث مشهور والا لکه یو سړی نکاح وکړي نکاح ګواهان پکې نه موجود، نو دې نه بس که موتې کوي که نه بل اجماع دا وتې چې دا جایز نه وکړه. تاسو پوهېږئ کوم دی نو حرام وتې لکه چا وکړله نو دا سړی محسن پاتې نه شو. که څوک د زنا کنزل کوي حد قذف پې نه جاري کېږي. قصه مې څه اوږده کړله یار، ما په خیال زه نن تور تور ځای نه وامه که څه حساب دی. که پوهېږئ که نه وګورئ. اوس راځه بیان بیان واوره. من قذف رجلا وتي جاریة واورې یو سړي د بل سره شریکه وینځه ده او د وتې کړه، نو اوس دا وتې کومه وتې ده محرم دا حرام لعینه وتې ده. ځکه موږ ویلي حرام لعینه څو وتې دي دوه، یو هغه ده چې ملک یې پکې نه نکاحي نه وي او نه پکې مملوکې من کل الوجوه نه وي، دا نه ده که نه. راشه من قذف رجلا وتي جاریة مشترکة بینه وبین آخره چې شریک وي د دا او د آخر ترمنځ فلا حد علیه، نو څوک چې ورته کنزل وکړي به هغه به حد نه جاري کېږي. وللانعدام الملک من وجهین، دا خو من وجهین ملک نشته دی. نو موږ ویلي من کل الوجوه چې ملک نو بیا به حرمت ختمیږي. وکذا اذا قذف امرأة زنت فی نصرانیتها، یو جنۍ ده هغې عیسایانه وه او ښه شی به یې ورکولو ښه مزېدار، بیا مسلمانه شوله. بیا دې ته چا ویل چې زه مړې تا خو به دا شی ورکوو زنا دې کړې ده، نه قاذف باندې به حد نه جاري کېږي، حد قذف به نه جاري کېږي. نور به قاضي په کونه ډانګې منډي چې ستا څه کار دی چې ته ورته دا خبرې کوې. وروستو راځي که کوم صورتونو کې چې حد نه جاري کېږي تعزیر به هر حال وي، زه به قاضي یم او هدایت به مې چڼی دا به ډانګې راوړي، خو دا آواز به ورته کوو دا به هم دا آواز کوي جي ځان نه غټ در وړه مګر ځان نه ورکوټې. وګورئ وکذا اذا قذف امرأة، بیا به ما زه ورته نشانې صرف کښېما هلکه پلانکي کار واله دی، بس دا به پوهېږي چې ځان نه غټ یادوي، او کله کله به وایي کوم یو پلانکي کار واله ښه ستاسو نه هم غټ او وکذا اذا قذف امرأة، یو سړی کنزل وکړي یوې ښځې ته داسې ښځې ته زنت فی نصرانیتها چې عیسایتوب په حالت کې زنا کړې وه
دا سړی به حد کېږي نه په دې قذف سره وجه لتحقق الزنا ځکه زنا د دې نه متحققه شوې ده منها د دې نه شرعا ولې لانعدام الملک چا چې وتې کوله دغه خدا منکوحه یا مملوکه نه وه ولهذا دغه وجه دا وجب علیه الحد په دې حد جاری کېږي ذمه ده ذمه مسلمانانو ملک اوسېږي زنا یې وکړه حد به پې جاری کېږي ولو قذف رجلا وتيامته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد الأكبر وګورئ یو سړي وینځه وتې کړله مجوسیه وینځه وتې کول جایز نه دي او ده وتې کړله یا یې ښځه په حالت د حیض کې وتې کړله هدایته یا یې مکاتبه وینځه وتې کړله او دې سړي ته سبا له چا ویل ته زیناکاري نو قاذف باندې به حد قذف جاري کېږي ولې د ده دا وینځه چې ده دا خو ده کومه وتې کړې ده وتې حرام لعینه نه ده کومه یو ده لغیره ده ملک شته که نه ته وګوره ولو قذف رجلا وتیامته پوره ملک دی حالانکه لغیره وتې ده چې هغه وهي مجوسیه ده او امراته یا ښځه دلته هم کامل ملک دی منکوحه ده البته لغیره حرمت دی وهي حائض او مکاتبتن کې ملک شته که نه له مکاتبه ده ده نو فعليه الحد فقاذف به حد جاری کیږي ولې لأن الحرمة مع قيام الملك حرمت سره د دې نه چې ملک قائم دی نو حرمت شته خو بهر حال ملک شته که نه شته موږ ویلي چې ملک نه یله به لینې وتې وي وهي مؤقته بل حرمت موقت دی عرضي دی نو که مجوسیه مسلمان شي وتې جایز شو حیض ختم شي وتې جایز مکاتبه که واپس غلام شي عامه وینځه شي نو به وتې جایز فکانت الحرمة لغیره فلم يكن زنا دا زنا دا هغه اصطلاحي زنا نشوله چې احسان ختمي ونبي يوسف رحم الله يوسف څخه بل روایت شته دی چا چې مکاتبه وتې کړله حرام وتې وکړله دته که سبا له څوک د زنا کنسل کوي حد به پې جاري کړي ان وتي المكاتبه وتي د مکاتبه چې يسقط الاحسان احسان ساقطي د امام ظفر صاحب قول له خو مخکې ظاهر روایت دی وماغه مفتابي دی کا لأن الملك زائل في حق الوتي د دې دلیل دا دی چې مکاتبه کې ملک زائل دی په حق د وتي کې ولهذا دغه وجه ده مکاتبه کې څوک مکاتبه وتي کې کنه ہے مکاتبه او قرب کې لازمي کې اوس به مہر ورکه مہر مثل ځکه موږ ویلو زنا د دوه شینو نه خالي کېږي یا مہر ورکه او یا به حد وي حد خو نشته مہر به ورکي دا مہر ولې ورکي کې چې دا خپل وینځه وي عامه وینځه به مہر لازمي دو معلومیږي چې ملک نه وتی دا په حق د وتی کې ولهذا يلزمه القرب بالوتي ونحن نقول ملك الذات باقي موږ د ذات ملک لا باقي دي او حرمت هم لغیره دي اذ هي مؤقته ځکه حرمت مؤقت دي کې شي عامه وینځه دي جوړ شي پیسو ورکول باندې قادر نشي ولو قذف رجلا وتيامته وهي اخته من الرضاعه لا يحد الأكبر وګورئ یو سړي خور ده رضاعي او وینځه ده او د وتې کړله نو دا سړی سبا له څوک دته د زنا کنځل کوي به هغه به حد جاري کېږي وجه سره حد به نه جاري کېږي یار چا چې سبا له دته د زنا کنځل وکړه په هغه باندې به حد قذف ولې نه جاري کېږي د ملک شته منو منګه خو حرمت دویم موږ د حرمت لعیني موږ دویم صورت څه ویلې حرمت مؤبده دلته حرمت مؤبده دی که نه موږ ویل دوه طریقونه په یو طریقه حرمت مؤبده راځي ومن قذف کم دی ولو قذف رجلا داسې یو سړی وتیامته و چې وینځې وتې کړې وه حالانکې هغې خور وه د رضاعت نه لا یحد قاذف به نه حد کېږي لأن الحرمته ځکه حرمت رضائی خور چلی دا خو محبت وی وهذا هو صحیح دا صحیح روایت دیکھا ولو قذف مکاتبا ومات وترك وفاء لا حد عليه برو ګورم لسه یو سړي مکاتب ته د زنا کنسل وکړه لکه مکاتبه ته زنا کړی دا او مکاتب مړ شو او هغه نه سمال پاتې شو او دومره مالو چې څومره مولا او ته یاد کړی هغه برابرو زر روپۍ یاد کړی زر نه زیاتې پاتې وي دا خو حقیقت کې آزاد شو که خیال مې ځکه پیسې برابري کړي دي نو اوس به دا چا چې کنسل کړي به هغه به حد جاري کېږي که نه به جاري کېږي وایي نه به جاري کېږي ولې به نه جاري کېږي ځکه موږ ویلي احسان په شرایطو کې حور به دا خو لا حور نه دی نو وګورئ ولو قذف مکاتبا ومات او بیا دا مکاتب مړ شو وترک وفا یې پرېښودله حد علیه په قاذف به حد نه وي
ولی وسم لا بهوریت کې شبهه د لاهوریت پرانه دی راغله پیسې خو ادا کړی نه وي لتمکن شبهه دي ځکه شبهه د بهوریت کې د مکان اختلاف الصحابه د صحابه په دې کې اختلاف دی چې دا هور شوی دی کنه دی پوهیږئ په دې ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم يحد عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا حد عليه الأكبر وګوره یو سړي مجوسی دی د خپل مور سره خور سره نکاح کړی دا او به اسلام راوړو ان کیسه ختم کړه ته تک سوال څوک د زنا کنزل کوي قاضي به حد کیږي کنه امام سے وې حد کیږي با دغه زنا نه کړي صاحبین وې نه به حد کیږي زنا یې کړي کنه حرام اوتی کړي دا بنا دا مسلسل کې بده بنا دا چې امام سے بنظمانی کړه خور سره مور سره مجوسی نکاح کوي دا عقیده کې دا جایز بس ټیک دا موږ سرکار نه لرو نو کوم وته چې کوم جایز وتی کوي بس موږ شریعت د بارا با د سینې چې نه جایز وتی کوي څوک یو تر زنا کنځلې به کوي او صاحبین وې نه موږ بنظمانی د نکاح غیر معتبر ده او خلا پرې د موږ بنظمانی غیر معتبر ده لہذا کوم زنا یې کړی دا وتی کړی هغه زنا کې حساب ده چې زنا کې حساب ده څوک د زنا کنځل سوال کوي خو صحیح وای کنه ویږي کنه به ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه چې موسر نکاح کړي به اسلام راوړي ثم اسلم هو غلط دی لکه ګورېګه ثم اسلم دی دا هو ټیکټ کوي یو حد عند ابي حنيفه رحمه الله قاضب بحث کیږي صاحبانو نه بحث کیږي دا بنا د ان تزوج المجوسي چې د محارم سره له حکم سیاتی دی بار سیات حکم دی فيما بينهم داغو بخپل منس کې اندو د امام سے بنظمانه خلاف ثابت دي صاحبانو دا وقت مر فی النکاح کې دا خبره تیر شوی و تاسو چې